ملګرو داسې یو څو الفاظ نظم هم ورته نشم ویلی، ګان هم ورته نشم ویلی او یو قسم نوم هم نشم ورکولی، نه ورته شاعري ویلی شم، نه ورته هجوه، نه ورته قصیده. داسې یو څو الفاظ یې ویلي دي دې جومات علما والا په دغه نیک سیرت انسان سراج الحق صاحب پسې چې زه خو یوازې اورېدی هم نشم او نه دا جرأت لرم. راځئ ملګرو په شریکه راسره دغه واورئ او بیا وروسته یو څو خبرې کوو. زه نه پوهېږم ملګرو، خو چې د اخري لفظ مې واورېدو چې درنا د ګورنر خلاف کوي، نو ما مطلب زه اوس پوه شوم چې دا په دې خفه شو چې دوی د خیبر پښتونخوا د ګورنر خلاف کومه درنه شروع کړې ده، نو دوی له داسې نه و په کار چې دوی درنه کړې وې. نو زه نه پوهېږم، خو څه لږ شانتې پوه شوم په دغه پوینټس باندې ملګرو. دوی که نظم ویلی دی دې جومات علما والا باندې، نو په دغه نیک سیرت انسان چې دغه په شخصیت باندې خبره نه کېږي، یقینا دغه خدمات دغه صداقت هر چاته واضحه دی. زه دلته کیس پارټي نه سپورټ کوم، بلکې زه به انسانیت خبره کوم، حقیقت به په ډاګه کوو. صحیح ده. نو جناب سراج الحق صاحب ډېر زیات یو صادق انسان دی، خو په هغه چې دوی کم الزامات لګولي تاسو په خپله واورېدل ملګرو. د دغې زه هېڅ کله هم ملګرتیا نشم کولی، ځکه چې دلته کې که دوی صرف او صرف احتجاج کوي نو د ګورنر خلاف کوي. په هغې دوی دومره اکشن اخیستی چې یو انتهایی قابل قدر انسان باندې دوی دونه تهمتونه لګولي، ځکه که دغه ګورنر دی نو هغه د حیثیت ته چرې هم نشي رسېدی، ځکه چې هغه عام انسان دی. تاسو ته ښه پته ده، دا هر چاته واضحه خبره ده. او دی خو ماشاءالله ډېر زیات محترم انسان دی، یو صادق انسان دی، د ده کې څه شک نشته. زه اگر چې زه دې سپورټ کوم هم نه، خو د ده په کردار زه خبره نشم کولی، ځکه چې دا ډېر زیات معتبر قابل قدر انسان دی. د هغه خدمات موږ اوس هم منو، مخکې منلي او بیا بیا هم منو. نو مهرباني وکړئ دغه شان قصیدې دي که څه بلاګانې دي، زه خو په دغه پوه نه شوم چې نه نظم دی نه ګانه ده، خو هسې یو های 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 او اواز ورسره څه لږ شانتې راکاږي راکاږي، څه طریقې یادې کړي دي. نو مهرباني وکړئ د دې نه لږ اجتناب وکړئ. او دا سړی چې کوم دی نو د ده خدمت او د ده صداقت د هر چاته معلوم دی. بالکل که پاکستان کې سچا او حق لیډر دی نو اول عمران خان دی او بیا پسې دی، ځکه چې د هغه صداقت خو هغه سرټیفاید صادق او امین دی. د سپریم کورټ ورله دغه یو لقب هم ورکړی دی او د هغې نه بد دی هم انتهایی صادق انسان دی، یو سچا انسان دی، سمپل انسان دی. نو مهرباني وکړئ داسې خبرو نه اجتناب وکړئ. تر بلې ویډیو ما له اجازت راکړئ. والسلام.